أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سورة یونس 25 نمبر آیت. په دې 25 نمبر آیت کې د الله تعالی دعوت ذکر کیږي چې الله تعالی کوم طرف ته دعوت ورکوي او تاسو کوم ځای ته بوتل غواړي. او د دې سره سره مخکې د کافرانو لپاره د هغې دنیوي حالات ذکر شوي او چې د هغوی دنیوي حالات داسې دي چې د یو فاني څیز دپاره یو تصوري خیالي څیز دپاره هغوی دین او عزت هر څه قربان کړي، لیکن په عین موقع کې ورلغه ارمان هم پوره نه شي، اکثر هسې پاتې شي. نو هغې نه معلومه دا شوله چې دنیا یو داسې څیز ده چې په دې کې ارمانونه پوره کېدل نه لازمي نه ده چې په دې کې د انسان ارمانونه پوره شي بیا ټول پوره شي. یو پانی څیز دی. اوس اصلي څیز چې کوم دی چې کوم د سلامتیا زګینې دی، دایمي مستقل زګینې دی، نو د هغې دعوت او هدایت الله تعالی ورکوي، قرآن او حدیثو کې ملاویږي. او دغه شیطاني شیز کې چې کوم انسانان ګټه سیکي دغه دارالسلام نه دی، دغه د غمونو او مصیبتونو یو بله لار ده. نو والله یدعو الی دار السلام، الله تعالی را بلل کوي، دعوت ورکوي کور د سلامتیا ته. دار کور ته وایي او سلام سلامتیا ته وایي. د دې نه مراد جنت دی. جنت ته دارالسلام په ډېرو وجو باندې ویل کېږي. یو دا ده چې امام قرطبي رحمه الله وایي چې د جنت اووه نومونه دی، یو په هغې کې دارالسلام دی. بیا معرف القرآن وایي د دې نه معلومېږي دا چې په دنیوي کورونو ته دارالسلام نوم ایښودل ټیک نه دي. دویمه دا ده چې په جنت کې د جنتیانو ژبه چې دا نو بس سلام دی. سلام به یادوي، د دې ذکر به کوي، مخکې دا باز تېر شوی دی. او فرشتې به حاضرېږي نو د تمام خدمتونه به کوي فرشتې په لفظ د سلام سره. او درېیمه دا ده چې سلام خپله معنی ده سلامتیا. نو جنت دارالسلام په دې معنا سره د هلته کې غمونه، کړاوونه، یرې، خطرې، بیمارۍ هېڅ شی نه راځي په چا باندې. په چا باندې هېڅ څه بدحالي هم نه راځي. مستقل دایمي ځواني ده، دایمي ژوند دی، خوشحالي ده، او هېڅ کله هم په دې باندې زوال نه راځي، هېڅ قسم خطرې پکې نشته. نو ګویا چې جنت مکمل د سلامتیا کور دی. الله تعالی دغه کور طرف ته کې دعوت ورکوي. ویهدي من یشاء الی صراط مستقیم، او مقصد ته رسوي هغه څوک چې ویې غواړي الی صراط مستقیم په لاره سمه باندې. دې ځکه کې د دې هدایت نه مراد ایصال الی المطلوب، مقصد ته رسېدل چې مراد دی. د دې مطلب دا دی چې الله تعالی دعوت خو جنت دپاره عام دعوت دی، هر چا دپاره دی، لیکن توفیق هغه خلکو ته ورکوي چې څوک یې خوښ، او کومو خلکو ته چې توفیق نه ورکوي نو دا مضمون ځای په ځای باندې تر شوی دی چې الله تعالی حاسدانو کې نګرو خلکو ته توفیق نه ورکوي. د دغې مصاري د ثبوت دپاره مخکې سبقونو کې د قابل او د حابل واقعه ذکر شوې ده. اول ته کې د قابل حالات تاسو اورېدلي دي چې هغه همدغسې د دنیا نه لاړو، د الله هم نافرمانه و، د پلار هم نافرمانه پاتې شو، آخر کې شیطانانو له په لاس باندې ورغی او انجام یې ډېر خراب شو، ځکه په هغې حسد او کینه پرته وه. شیطان واقعه هم تاسو اورېدل چې هغه هم د انسان سره حسد لارو او تکبر یې لارو. په دغه مرضونو په بنیاد باندې هغې ته الله تعالی هدایت ونه کړو. نو دا درې صفتونه شو چې په دې کې هدایت بیا نه وي، درې علامات شو. او څلورم نمبر ظلم دی. او د قرآن صریح په سره ده چې ان الله لا یهدي القوم الظالمین، الله تعالی ظالمانو ته هدایت نه کوي. دا هغه خلک دی چې دوی ته الله تعالی توفیق نه ورکوي، توفیق یې له دوی نه اوچت کړی. نو که په دې خلکو باندې ډېره خواري هم ته کیې نو دا خلک هم دغه شانته کېږي. د دوی مثال د داسې خلکو دی لکه د دوی مثال د کینسر دی، لکه هم اندام چې کینسر ولګي هغه نه ټیټ کېږي، کټ کول غواړي. دغه شان د دوی کوم خلک په دې مرض باندې اخته دي، دغه خلکو هدایت او سمه لار ته راوستل ممکن نه دي. او د دې وجې نه الله تعالی جهاد د امت باندې فرض کړو د داسې خلکو خلاف. نو دې ځای کې ویهدي من یشاء الی صراط مستقیم کې دغه دویمه معنا
هدایت په معنا د توفیق سره مراد دی چې الله تعالی توفیق ورکړي هغه چاته چې وغواړي الی صراط مستقیم د لارې سمې دعوت عام دی او توفیق د خاص خلکو سره دی للذین احسنوا الحسنى وزیادة هغه کسانو د پاره احسنو چې هغوی نیکی کړې ده په دنیا کې الحسنى د دوی د پاره ښه بدله ده وزیادة او دغه بدلې نه ولا نور هم زیاتوالی شته د دې آیات تفسیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په خپل باندې نقل لې کم چې صحیحین نقل کړی دی او دغه حاصل دا دی چې احسنون مراد ایمان دی په دنیا کې سر د نیکو اعمالو ایمان سر د نیکو اعمالو چې راواخلي دا احسنو دی د دنیا نیکی ده او حسنان مراد چې کوم دی د جزاء الحسنا دی چې هغه کسانو د پاره چې هغوی ایمان سر د نیکو اعمالو کړی دی نو الحسنا د هغوی د پاره ښه بدله ده ښه بدله څه شی د جنت دی خلکو ته به جنت میلاویږي د ایمان د نیک عمل په وجه باندې خو یوازې بدله نه وزیادة د دغې نه ول علاوه نور زیات څه هم شته دغه زیات والی تفسیر چې کوم دی نو نبی علیه السلام نه په خپله باندې نقل دی او هغه دا ده چې د خلکو به ته دیدار الهي د الله تعالی دیدار هم نصیب کیږي امام قرطبي رحمه الله دې باره کې لیکلي دي د صحیح حدیثو په رڼا کې چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي نیکان خلک او د تمام سهولیات ورته میلاو شي دوی ته وویلی شي چې نه اوس مرګ شته نه د جنت نه وتل شته تمام کړاوونو خاتمه بس وشوه ستاسو دپاره دایمي خوشحالي او دایمي زندګي ده بس نو بیا به الله تعالی جنتیانو نه په خپله تپوس وکړي چې تاسو دپاره داسې یو څه شی شته چې تاسې غواړئ او ما درکړی نه وي که داسې څه شی نو راته یې ووایئ چې درلی درک جنتیان مو به ډېر په احترام باندې ووایي په ادب سره چې یا الله د جهنم نه دې خلاص کړو جنت ته دراولي ګورو د همیشه د پاره د کړاوونو مصیبتونو دې محفوظ کړو اوس نور موږ څه شی وغواړو څه شی موږ ته نه دی معلوم په دې ټایم کې به الله تعالی دوی ته ووایي چې یو څیز یو خبره بله شته الله تعالی به خپل د قدرتونو د جلال کمې پردې چې دا به اوچتې کړي او خلک جنتیانو په خپله باندې ټول جنتیان برای راست الله تعالی په خپلو سترګو باندې ویني چې د دې د خوند او مزه به دومره زیاته محسوسه شي چې د جنت باقی نعمتونه بر دې په باره کې د دې په مقابله کې کمزوري ثابت شي نو دا زیادتون عقد دار الهی دی چې دا بر جنتیانو ته په نصیب کیږي ولا يرحق وجوههم او نه بر اخوريږي په مخونو د دوی باندې قطر تورواله د غم اثار سره جوړ کړه خپه او په hebat کې د مخې څخه بدل شوی ونتګي نو په دوی باندې به تورواله د غم د نه اخوريږي ځکه چې غم بالته یې نه ولا ذلت او نه ذلت د غلامی غونته کې ژوند دا علامات پالته کې نه اولئک دا کسان اصحاب الجنت خوندان د جنت دي هم فيها خالدون چې دوی په دې کې همیشه وي دا د نیکانو خلکو احوال او دارالسلام مسله و چې د دنیا د ګټې وټې د مقابله کې جنت بیلل د خساره ده او دنیاوي کړهونه اختیارول او جنت ګټل د خيارتیا ده اوس دې بس متصل د بدو خلکو د هغه خلک چې کوم مسلمانان نه دي یا په اسلام کې دنه جرایم پیشه خلک دي دا غي احوال ذکر کیږي والذین حق کسان کسبوا السیئات چې کوي بد کارونه چې باغی کې شرک کفر کبایر دا شامل دي جزاء السیئات بمثلها بدل بدای د هغوی په برابرۍ د هغوی کې ده یعنی څنګه څومره ګناه چې کله د هغې ګناه مناسب سزا به ته میلاویږي د هغې نه به زیاتې ورسره نه کېږي دا مطلب یې شو څومره چې ګناه دومره به یوبالي او د هغې نه زیاتوالی پکې نه وي د نیکانو خلکو دپاره د هغې برابر بدله هم و زیاتوالی ورسره هم او کافرانو فاسقانو دپاره د ګناهونو صرف بدله ده زیاتوالی ورسره نشته وترهقهم ذلة او خورشوی به په دې باندې ذلت شرمندگی او د ملامتۍ اثار په مخ باندې څرګندي کته بګوري ما لهم من الله من عاصب نه به دوی د پاره د عذاب د الله نه هیڅ بچ کوونکی په دې ورځ به څوک را پیدا نشي د الله تعالی عذاب مخ ته ودرېږي او دې ته بچ کی دې څوک الته نشته كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمه گویا چې پټ شوي دي مخونه د دوی په یو حصاره تورې شپې باندې د مخونه به داسې تورې د غم او د
خفګان او د ذلت علاماتو نه به داسې ډکي ته به وایې چې د تورې شپې یوه حصه به دوی باندې راخوره شوې ده او د مخونه یې اوس ښکاري نه داسې بدبخت ښکاري اولئک دغه کسان اصحاب النار خاوندان د اور دي هم فیها خالدون چې دوی به په دې اور کې همیشه وي په اور کې دننه مړ کېدل هلته نشته ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم دی آیات کې د مشرکانو باطل شرک ذکر کیږي او دا مسله واضح کیږي چې شرک څومره ضایع او عبث شی دی او د چا عبادت چې کړی نو هغه معبود چې دی ورته معبود وایي هغه به هم د دوی د عبادت نه انکار وکړي برات اعلان به وکړي چې زه د دې قصو کې نه یم او دې خلکو ته په خپلو سترګو باندې مخامخ په قیامت کې د مشرکانو ته د خپل عمل ضایع او باطل الله تعالی عملا وښیي الله تعالی وایي ویومئذ او هغه ورځ ويوم هغه ورځ نحشرهم چې موږ به راجمع کړو دوی لره جميعا ټول چې د قیامت ورځ ده ثم نقول بیا به موږ ووایو للذین اشرکوا هغه کسان چې شرک یې کاوه مشرکان خلک مکانکم ودرېږئ په خپل ځای باندې پر ځایونه باندې ودرېږئ ځای ما وشرکاؤکم او ستاسو شریکان هم هغه دې ودرېږي تاسو چې چا عبادت کوي هغوی دې هم ودرېږي تاسو هم ودرېږئ نو په دې ټیم کې به دي هغه معبودان چې هغه بوتان دي که هر څوک چې دغه الله تعالی په قدرتونو سره حاضر شي دلته به موجود دي دواړه به خپل ځای باندې ودرولې شي الله فزیلنا بینهم موږ به جدایي راولو د دې په منځ کې یعنی د دې په منځ کې چې کومه حقیقي جدایي دغه به راښکاره کړو را ظاهر به کړو څه مطلب و مشرکانو د دې معبودانو عبادت کړی دی او دغه معبودان دغه عبادت قائل نه دي چې نه به یې کولې ولې کو او چا ورته ویلو چې وکړه موږ ورته کله ویل نو دې منځ کې حقیقت کې جدایي موجوده ده لیکن ظاهر باندې مشرکان به تمه دي چې کنه زمونږ د عبادتونو کار کړی دی نو الله تعالی به دې په منځ کې جدایي ښکاره کړي وقال شرکاؤهم نبو شریکان د دوی د چا بندګي چې کله ناغي به وي چې ما کنتم ایانا تعبدون نو تاسو زمونږ عبادت کوونکی تاسو زمونږ عبادت نه دی کړی څه مطلب عبادت مطلب دا دی چې ته معبود راضي کې په خپل عبادت باندې نو دغه معبودان دغه شریکان به وي چې موږ خو دغه عبادت باندې راضي نه یو موږ نه تاسو ته هدایت درکړل چې وایي کوي نه په خوشاله یو نو تاسو سره سمرسته کولې شو نه مونږ تر دې علم نو دغه عبادت نه عبادت شو هیڅ عبادت تاسو زموږ نه دی کړی ځکه چې کوم ګټ عبادت شوی دی یا د کوم ونو دا یقیني خبره ده چې هغوی ته نه دا حس ده داسې حس یې نشته راځي کني د خلک زموږ عبادت کې به دې باندې ګاټې ماټې نه پوهېږي او نه پې ونې پوهېږي او نه هغه په دې باندې راضي دي چې د خلک زموږ عبادت وکړي نو دغه عبادت نه عبادت شو بیا به دغه معبودان وایي دې ته به الله تعالی د خبرو کولو طاقت ورکړی خبرې به کولی شي نو څوک دا سوال نه شي کولی چې بوتان به خبرې نه کوي ځکه هلته د کافرانو د ملامتولو دپاره مشرکانو د زیاتو ملامتولو او حقیقت ښکاره کولو لپاره به الله تعالی د ګټو له صلاحیت ورکړی خبرې به کوي او ګټې څه چې ځمکه خبرې کوي یومئذ تحدث اخبارها ځمکې به خپل حال بیانوي چې کوم ځای باندې چا کوم جرم کومه ګناه کړل هغه ځمکه به راضي ګواهي به کوي په خلکو باندې او چې عامه ځمکه خبرې کولی شي نو ګټه به څه خبرې نه کوي نو دی به وایي چې فکفا بالله کافي دی الله تعالی شهیدا بیننا و بینکم ګواه زموږ په منځ کې او ستاسو په منځ کې زموږ او تاسو منځ کې الله ګواه دی چې ستاسو د عبادت باندې موږ خوشحاله نه یو موږ ته علم نشته دی موږ ته نه دی ویلي نو ولې هم کړی دی او د عبادت نه موږ خبر نه یو او په دې باندې الله تعالی ګواه دی بیننا و بینکم زموږ منځ کې او ستاسو په منځ کې ان كنا عن عبادتکم لغافلین یقینا موږ ستاسو د عبادت نه خبره یو موږ ته هیڅ علم نشته او بې علمي خو ښکاره خبره ده چې ګټو کې نه حس ته نه به خبره باندې پوهېږي نه د هغوی څه هدایت شته او نه د په دې عبادتونو باندې ګټې خوشحالېږي نو ښکاره خبره ده چې هغه د نه خبره دي نو چې کله د ناخبره شو نو دا خبره واضح شوله چې دې چې چا بندګي کله په خپله باندې د اقرار وکړي نو مشرکانو په ذهن کې به د خپل عمل باطلوالی او ضایعوالی ښکاره ثابت شي معلوم شي او دغه ټینګ به دې د الله تعالی واحد لا شریک اقرار وکړي لیکن هلته به بیا څه فایده کوي نه الله تعالی وایي هنالک دغلته کې تبلو کل نفس امتحان به وشي د هر نفس یا ظاهروالی به وکړي هر نفس
ما د هغه کارونو اسلفه چې وړاندې کړي دي کوم څه چې وړاندې کړي دغه ټولو عملونو به دغه ټیم کې ظاهر شي وردوا او دوی به واپس کړی شي الی الله الله تعالی طرف مولاهم الحق چې مالک ته دوی په حق باندې دی وضل عنهم او رک بشر دوی نه ما هغه څه کانو چې ودوی یفترون ځان نه جوړول د چا بندگی چې کړي و چا بندگی چې ځان نه ثابتوله هغه ټول سيزونه به غیب شي یعنی دغه بوتان او معبودان دغه کې بیا غیب شي دوی د نظر نه به استفانه شي صرف دوی سره باسونه وشي مکالمه به وشي دوی د ملامت ورته لپاره دغه نه بعد بیا غایب شي او دوی ته په نظر ناراضي دوی ته خپل مایوسی مخ ته راشي خپل کار باطلواله به تبيخ کار شي